مولوی صاحب ما 4 رکعات لمونځ کاوه بیا و 5 رکعات ولاړ شوم آیا پر ما باندې سجده سهو سته که نسته؟ زما ورونو عزیزانو دا د 4 رکعات څخه 5 رکعات ولاړېدل د دې څو مسلې دي دا پر هر نارینه پر هر زنانې باندې لازمه دي چې دا مسلې زده کړي او خپل لمونځ زده کړي. په دا کې اوله مسله دا ده که چیرې یو انسان یو نارینه یو زنانه 4 رکعات نیت یې تړلی دي د اوس اخري ناسته کړې ده که نه ده کړې. که چیرې د نارینه د زنانې اخري ناسته کړې وله او بیا 5 رکعات ولاړ شو. څومره رکعات؟ 5 رکعات ولاړ شو. اوس دا نارینه یا زنانه که چیرې د 5 رکعات سجده نه ده کړې یعنې 5 رکعات یې پر کړی نه دي د ده دپاره اختیار دی د ده دپاره دا دی چې دی راسي کښېني او اخري کې سجده سهو وکړي د ده لمونځ صحیح شو. دویمه مسله دا ده چې دا 4 رکعات لمونځ کاوه اخري ناسته یې کړې ده 5 رکعات ولاړ شو د 5 رکعات سجده یې هم وکړله یعنې 5 رکعات یې پوره کړي بیا د دی راولاړ سي یو د بل رکعاتو سره میلاو کړي چې 6 رکعاته سي په آخري کې دې سجده سهو وکړي او د ده لمونځ صحیح سولو 4 رکعاته فرض 2 رکعاته نفل سولو. اوس به یو څوک سوال وکړي اعتراض وکړي چې مولوي صاحب تاسو وایاست چې د مازدیګر لمانځه بعد نفل نشته که چیرې دې سړي د مازدیګر لمونځ کاوه نو 4 رکعاته ته فرض سولو 2 رکعاته نفل سولو د مازدیګر لمانځه بعد نفل نشته. ګوره زما وروره که چیرې یو انسان په قصد سره نفل کوي د مازدیګر لمانځه بعد قصدن نفل نشته. یو بلا قصد په غیر ارادي نفل راغله بیا دا نفل جایز دی. درېمه مسله دا ده که چیرې یو ورور یا خور د 4 رکعاته کوله اخري ناسته نه ده کړې او دی ولاړ شو 5 رکعاته چې تر څو پورې د 5 رکعات سجده نه یې کړې دی دې راسي کښېني په آخري کې دې سجده سهو وکړي د ده لمونځ صحیح شو. که چیرې دې نارینه یا دې زنانې 4 رکعات لمونځ کاوه اخري ناسته نه ده کړې 5 رکعات ولاړ شو او د 5 رکعات سجده هم وکړله 5 رکعات یې پوره کړي بیا دې دا نارینه او دا زنانه 6 رکعات هم ورسره میلاو کړي په آخري کې بیا سجده سهو نه غواړي 4 رکعاته د ده چې فرض لمونځ هغه باطل سولو ساقط سولو 2 رکعاته نفل سوله دی به برته 4 رکعاته فرض کوي لمونځ به برته راګرځي. یوه بله مسله دا ده خاص کر د نارینهو دپاره مولوي صاحب دا رقم مسله د مولوي صاحب سره پیښه شوله چې 4 رکعات لمونځ یې کاوه اخري ناسته یې وکړله 5 رکعات ولاړ شو 5 رکعات یې هم پوره کړې سجده یې وکړله د 5 رکعاته. اوس پر 6 رکعات باندې دی یو مقتدي منډې راوهي راځغلې یوه چوټه د ماجد ته باندې وکښله او یوه چوټه در میرابه پرې راورسوله. څنګه چې د ماجد دروازې ته داخله شولو سا وهي او د هغه ځای سنیت وتړی په منډه باندې راغلی مولوي صاحب حیران شو چې آیا اوس غل راغلی غله پسې راځغلي پولیس پسې راځغلي دماکه سوې ده څه سوې ده چې دی سا وهي مولوي صاحب په خپل منځه باندې نه کوي. آیا مولوي صاحب اوس د دې که مقتدی چې دی د دې لمونځ اوس صحیح دی که نه دی صحیح یعنې دی راغلی مولوي صاحب پر 6 رکعات ولاړ پر څومره رکعات باندې پر 6 رکعات باندې آیا که دغه مقتدی چې 1 رکعت یې ونیوی 3 رکعته بیا خپل پوره کړله د دې مقتدي لمونځ صحت راوړي که نه راوړي؟ زما ورونو دوستانو د دې مقتدي لمونځ باطل دی د دې مقتدي لمونځ صحیح نه دی. وجه دا ده چې دا مقتدی فرض لمونځ کوي او د امام چې کوم 2 رکعات دي دا نفل دی اقتدا د مفترض په مفتنفل پسې ناجایز ده یعنی مقتدی فرض لمونځ کوي او امام نفل فرض چې دی اعلی دی او نفل ادنا دی په دې وجه باندې د اقتدا نه ده صحیح. ها که چیرې یو مقتدی داسې وړي چې د فرض لمونځ کړی دی بیا یو ځای جماعت ودرېدي امام فرض کوي مقتدی دپاره پکار دا ده د هر نارینه دپاره چې دی په امام سي بیا د نفل نیت وتړي بیا جایز دی ولی امام فرض کوي هغه اعلی دی او مقتدی نفل کوي. اقتدا د متنفل په مفترض پسې صحیح ده لیکن اقتدا د مفترض په متنفل پسې نه ده صحیح.